کله چې د ربیع الاول میاشت راشي نو هر سړی خپل هغه جذبات اظهار کوي. یو عالم تیر شوی دی شیخ سعدی رحمت الله تعالی علیه. د شیخ سعدی رحمت الله علیه یو شپه کېناستو، ډېر عالم او ډېر الله والا سړی او ډېر بزرګ او داغه حکایات هم ډېر مشهور دي، ډېر نصیحت آموز. د شپې کېناستو چې زه د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په شان کې څه لیکل غواړم. خپل علوم خپل ذهن حاضر کو. الله چې دله کوم علوم ورکړو، فنون ورکړو، هغه حاضر کړه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې لیکل شروع کړه. یو جمله یې ولیکله: بلغ العلا بکماله. دویمه جمله یې ولیکله: کشفت دجا بجماله. دریمه جمله یې ولیکله: حسنت جمیع خصاله. چې کله دا درې جملې ولیکلې نو ذهن یې کار پرېښودو، ځکه چې د چا مدح یې سره یې کوي، د چا صفت بیانوي، د هغې هستۍ چې د هغې هستۍ صفات څوک بیانوي؟ الله بیانوي. الله ته دونه محبوب دی چې الله رب العزت په دې مخ مبارک قسمونه خوړلي دي. والضحى، زما دې ستا په دې ښایسته مخ باندې قسم، یقینا چې ښایسته و. اما عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره شوې ده او د خپل حسن جلوې ښیي او په مدینه منوره کې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم زما په حجره کې، زما په کور کې، زما په غیږ کې سر پروت دی او زه د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د مخ ننداره کوم. وایي کله زه د څوارلسمې سپوږمۍ ته ګورم چې په اسمان کې کومه د څوارلسمې سپوږمۍ راختې ده، لا ښایسته ده، که د مدینه منوره کې چې کومه سپوږمۍ ده دا ښایسته ده. وایي زه کله د اسمان سپوږمۍ ته ګورم، کله د ځمکې سپوږمۍ ته ګورم، وایي اخر به بار بار کتو باندې زه په دې فیصله باندې مجبوره شوم چې ما دا فیصله وکړه او قسم مې وخوړو چې قسم په الله د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د مدینې د سپوږمۍ د اسمان د سپوږمۍ نه ډېره ښایسته ده، ډېره ښایسته ده. ذهن یې کار پرېښودو. شیخ سعدي رحمت الله علیه په دې حالت کې قلم یې په خوله کې نیولی دی او خوب غلبه پرې راغله، تهجد ټیم دی، وده شو. په خوب کې ګوري حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په ډکه خوله خپلې ووایه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم. نبی علیه السلام دا نوم مبارک دومره برکتي دی که نه، یقینا چې په کوم کور کې اخیستې کېږي هغه کور برکتي کېږي، په کومه خوله باندې ویلې کېږي هغه خوله برکتي کېږي، په کومه هستۍ او په ذات باندې چوپ کېږي هغه هستي او ذات برکتي کېږي. داسې مبارکه هستي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو. شیخ سعدی رحمت الله علیه فوراً ودرېد. وی سعدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام وکړو. نبی علیہ السلام ته سلام جواب ورکړو. اے سعدی څه سوچ کې ته ډېر جوور نه یې تللی؟ وی د الله رسوله ګستاخي دي معافي، ستاسو د عشق او ستاسو د محبت یوه غلبه را باندې راغلې وه او هغه غلبه دومره تیزه لاړه چې ما جرت وکړو او جسارت مې وکړو چې ستاسو په شان کې زه څه الفاظ ولیکم. وایي څه دې لیکلي دی سعدي ما ته ووایه که نه؟ وایي د الله رسوله زما به څه الفاظ وي؟ وایي نه ووایه خیر دی. وایي ما دا لیکلي دي: بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي شیخ سعدي مخکې به زه ولیکه صلو علیه وآله. دا څلورمه جمله د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په خپله باندې مکمل کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم شاعري خوښه وه، خو دا هغه شاعري وه چې په کوم کې د دین ترویج کېږي، د دین اشاعت پکې کېږي، د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم تعریف پکې کېږي. نه چې زمونږ د زمانې شاعران، هر سړی شاعر دی، بس ځان له کاپي او قلم پیدا کړی دی او د یو نه نقل کوي بل نه نقل کوي او جنۍ لاړه او جنۍ ښکته او جنۍ پورته، ولکه خدای دې ته هدایت نصیب کا. چېرته سړیتوب خبرې ولې نه کوي او هر سړی شاعر دی. او دلته ورته روغه خلک وایي واه 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 ماشاءالله بیا ووایه. او زمونږ دا خلک دومره بېوقوفه دي، دومره بېوقوفه، ذهني پستي دومره سیوا ده چې دقه شاعر ته وګوره په فیسبوک باندې، په یوټیوب یې وګوره، په لکو فالورز به یې دغه هلکه څه چل دی او دې دا ګډې وډې وایي جو خلک یې خوښوي. د عالم بیان وګوره، د عالم په بیان باندې جو زیات حد وکړي جو روچه د 20 او 30 کسان به بس
څوک یې نه اوري، نه دي وزګار څوک. ته راشه سوره یاسین د هغې تلاوت وګوره، څوک به یې نه ګوري. سوره رحمان